سورہ آل عمران درېمه سپاره 15 نمبر آیت 75 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. د سورہ آل عمران په تیر شوي آیاتونو کې الله رب العالمین د اهل کتابو چې کوم مذهبي تحریف یا مذهبي خرابیانې وي د هغې متعلق الله تبارک وتعالی خبره وکړه. د هغوی د عقیدې او د شرک او د ابراهیم علیه السلام سره برائنام وابستګۍ اظهار چې کوم هغوی کولو الله رب العالمین د دې ټولو دعوو د باطلو دعوو تردید وکړو. اوس په دې آیت کې چې کومه خرابي د يهوديانو د اهل کتابو الله رب العالمین نمایه کړې ده هغه د دوی د کردار لحاظ سره د دنیاوي معاملاتي مزاج متعلق ده. په تیرو آیاتونو کې د دوی دینی مزاج الله زیر بحث راوستلو، دینی مزاج، او په دې آیت کې الله رب العالمین د دوی دنیاوي مزاج، معاملاتي مزاج او د کردار والا مزاج زیر بحث راوستل. الله کې دوی د خپل دینی بیانیه لپاره د مذهبي بیانیه د اوچت ساتلو لپاره په تورات کې ځای په ځای باندې تحریف کړو، ځای په ځای باندې دا شانتي تعلیمات پټ ساتلی او چې کوم د دوی خلاف د مسلمانانو په حق کې تلل. لکه ما تاسو دا خبره کړې وه چې دوی د یو سازش په تور باندې یوه ډله د مسلمانانو طرف ته په دې منصوبه بندۍ لیږلې وه چې تاسو به مسلمانان شئ او تاسو بیا د ورځ په اخره کې یا هفته پس واپس اسلام پرېږدئ چې دوی سره د هغوی په منځ کې تذبذب پیدا شي چې یاره خدا نخواسته دا اسلام حق دین نه دی، ځکه چې د یهود په شانتې پوهه خلک هم په دې کې نه پاتې کیږي. نو دې سره به نور خلک په فیصله کولو کې د اسلام پرېښودو اساني به ورته میلاویږي. دا د هغوی یو سازشي ذهن و او خپل ملګرو ته به هم دا یو خبره کوله چې ګوره پر اختیا باندې د پیغمبر علیه السلام خبرې وانه ورئ، هسې نه چې تاسو پر اختیا د هغې هدایت تسلیم کړئ، تاسو په حق یې، یهودیان په حق دي. او بیا به ورته دا خبره کوله چې ګوره د یهودیت او د تورات چې کوم اصل احکامات دي، چې کوم احکامات کې د پیغمبر علیه السلام سچایي بیان شوې ده، هغه چېرته د دوی په مخ کې تاسو بیان نه کوئ. تاسو به هغوی ته په خپله یو دلیل ورکړئ د قیامت په ورځ باندې به زموږ خلاف د الله په دربار کې جنګ کوي. نو مطلب چې دینی لحاظ سره، کتاب لحاظ سره چې کم تحریف به هغوی کولو د خپل مذهبي بیانیې د اوچت ساتلو لپاره، اوس هغوی په دنیاوي معاملاتو کې د خپل ځان د ګټې لپاره به هم په تورات کې تحریف کولو. او هغه تحریف دا و د بایبل چې کم فقهي شرح ده تالمود نوم باندې، په هغې کې ډېرې خبرې دا شانتي لیکل شوي دي چې دوی په هغې کې د الله د الهي احکاماتو کې تحریف کړی دی. مثلا دا چې که چېرته کې د یو یهودي اسرائیلي غویي د غیر اسرائیلي غویي ته ښکر باندې ډغره ورکړي او هغه زخمي کړي، نو هغه د یهودي نه تاوان نشي کلیم کولی، ځکه چې موږ ډېر ممتاز خلک یو. او کچرته کې د غیر یهودي غوی د یهودي غوی ته ډغر ورکړي او زخمی کی، نو د یهودي به د هغې نه تاوان کلیم کوي. دا زمونږ کتاب لیکلی دی، دا تالمود لیکلی دی، دا تورات لیکلی دی، یا دغه شانتې نور لکه
د تالمود یو حکم چې کوم هغه په کې تحریف کړي دی هغه دا و کچرته کې یو غیر يهودي مطلب هغه ته د امي لفظ استعمالي یو امي او د يهودي په منځ کې تنازع راشي او دا فیصله لاړ شي جج ته نو جج ته پکار دی ک هغه فیصله د يهودي په حق کې د تالمود د تشریح په مدد سره د هغه په حق کې تلی شي ته بیا فیصله په تالمود باندې وکا او کنه تالمود د رڼا مطابق د يهودي په اگینست زی نو د تالمود مکه او بیا د امیینو چې کوم هغه قانون د دنیاوی پاغي باندې وکا او کچته په دې دوانو کې د يهودي ته فائدہ نه ملاويږي نو بیا هغه ته پکار دي چې هغه سهيله بهانو کې خدا هغه فیور کی دا يهودي یعنی دنیاوی طور باندې به هم هغه د خپل بیانې اوچت ساتلو لپاره په تعلیمات الهي کې تحریف کولو نو الله تبارک وتعالى په دې آیت کې دا غوي دا مزاج دا د دنیا سره د محبت والا مزاج دا د الله د تعلیمات سره د وعده خلافي مزاج په دې آیت کې الله زیر بحث راوسته بسم الله الرحمن الرحیم ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابنا من حغسدي ان تامنه بقنطار کچت اعتبار وکړه په هغه باندې د یوې خزانه يؤديه الیک نو هغه ته واپس کی په يهوديانو کې په اهل کتابو کې خلک دا شاندشتره کته چرته کې یو غټه خزانه په امانت کې ورکیا ودته امانت دین عبد الله ابن سلام رضی الله عنه مراد دی یعنی په دې کې هغه حق پرست يهود چې کوم بیا د اسلام لمنې تراغلیو یعنی دا شان خلک بکیو چې سید تورات پیروکارو ناغوی الهی تعلیمات بیا من وعن منل او چې کوم خلک د تورات تعلیمات نه مني نو الله بیا غ ذکر کوي ومنهم بعض الذين من هغه سوق دین تامنه بدینار کچرت ادبار وکړي په هغه باندې د یو دینار د یو روپۍ لا يؤديه الیک نو هغه درته بیا نه واپس کوي هغه ادایګي درته نه کوي یعنی هغه وعده خلاف وی بیا هغه دنیاوی طور باندې مذهب د خپل ځان لپاره ډال ثابت وي الا ما دمت عليه قائما مگر چې ته همیشه په سر ورته ولاړ که همیشه ته په سر ولاړ او بار بار ته مطالبه کې واپس بکی درته لیکن کشته کې هغه ته اخلاقی طور باندې اختیار ملاو شي هغه درته بیا یو دینار هم نه واپس کوي هغه دومره بیا به احترام دي ذالک دا زک بانهم چې بشک دوی قالوا وای ليس علينا نشتد پمون باندې فل امیین سبیل په بارد امیانو کې هیڅ ملامتیا یعنی زمونږ د يهودو نه غیر يهود چې کم دي کنه هغه بیا زمونږ د شیزونو کې مطالبه نشي کولای نو هغه دا مزاج هغه په تورات کې او په دې دینی موسوی کې یا په دې الهي دین کې د تحریف په صورت کې وجود تراوسته او ويقولون او وي على الله فالله باندې الكذب دروغ وهم يعلمون دوی خپوهيږي بلا ولنا من هغه سوق اوفا چې پرکړي بعهده لوس خپل وعده خپل واتقا او يريږي د الله نه فان الله بشک الله يحب المتقين محبت کوي د متقيانو سره دا د تقوا ذکر الله رب العالمین په دې کې کړي تقوا لفظي مطلب پرهیزګاری ده عموما زمونږ په معاشره کې د تقوا چې کوم عام لفظي معنی کیږي یا اصطلاحي معنی کیږي د الله نه یرا دا لفظي مطلب چې کوم کیږي د دې سره یو وضاحت په ذهن کې ساتل پکار دي او دا ډیر زیات لازمی دی زما یو ملګری هغه زمانه یو ماته یو خبر وکړه چې ډیر زیات حیران کوم زما د 9 کالو ماشوم لور ده د 9 کالو غالبا 1 کلاس یاد کړو کسي یاد کړو نو وای دا غي په سبب کې د تقوا ولا خبره وا نو تقوا خو ما مفهوم دا یریدل چې د الله نه یریدل باغی ماشوم لور زمانه دا تاسو کو ماشوم ونه پویدله هغه والي سي چې خبره کوټ کوله نعوذ بالله وای ماته وای دا الله وای ډیر زیات خطرناک کس چې مونږ ته یریږو د الله نه مونږ ولې یریږو وای ډیر زیات خطرناک دی نو هغه یې بیا زغله پاتې شو ما سره وای جواب نو جزوز دې تاسو وای یا خو ماشوم وا نو دې سره دا سیس په ذهن کې ساتل پکاره د الله نه یره په دې سنس کې نه د الله نه تو یریږي چې کم عمل هغه وبال لته خپل عمل د وبال نه یریږي د الله په دربار کې
الله خو غفور او رحیم ذات دی، استا سره مینه کوي، استا توبه قبلې، تا ته د استغفار مواقع درکړي دي. خو مطلب دا دی دا یریدل د خپل عمل د انجام نه، د الله نه یریدل نه، د خپل عمل د انجام نه ته ویریږه. کته زه بد عمل یم نو زما د عمل چې کوم انجام دی هغه بیا ډیر زیات خطرناک دی. الله د یری سیز نه دی، الله مونږ ته زه په زید اپنایت احساس را کړی دی، د محبت احساس را کړی دی. خو یره په دې سنس کې کته بد عملی کې د الله نافرمانی کې، نو نافرمانی چې کوم اخرنه انجام دی دغه نبی ته ویریږه. نو چې تقوا مونږ په دې لحاظ سره ډیفاین کوو نو بیا ذهن ته سوال ناراضي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي واتقوا پرهیزګار شي او یریږي، فإن الله بشک الله يحب المتقين، محبت کوي د متقینانو سره. ان الذين بشک کسان یشترون چې اخلی بعهد الله په لوز د الله و ايمانهم او په قسمونو خپل ثمنا قليلا قیمت لګ فائدہ لګا. فائدہ لگا مطلب دا دی چې تاسو د تورات تعلیمات کی تحریف کوي او په دنیا کې ځان ته خو مفاد ورکي، فائدہ ورکي، مقدمه پیوغټي یا دا شانتي معاملاتو کې بلوزیو کې ځان ته فائدہ ورکي، خو په آخرت کې به تا ته بیا هیڅ برخه نه وي د الله په نستا په الله په کلام کې تحریف کړي دي. اولئک بشک دغه خلق دغه کسان لا خلاق لهم چې نه به هیڅ برخه ثواب لهم دوی د پر فی الاخرت په آخرت کې، ولا یکلمهم الله ان بخبر کوي د دوی سره الله تعالی، خبره بنه کوي د رحمت والا د شفقت والا. ولا ينظر الیهم او نه بګوري دوی ته پر رحمت په نظر باندې یوم القیامت پورز د قیامت، ولا یزکیهم او نه پاک کړي دوی د گناه داغه انجام د وبالنا، ولهم د دوی د پر عذاب علیم عذاب دردناک دی. صدق الله العظیم. تحریف په څنګه کو دا به په پرنټینګ کې سو ایرر کو دا وی په ترجمه سره یا تفصیل یا ته یا خبره کوله بل ته دا نوعیتونه چې کوم په تورات کې تحریف شوی مختلف مفسرین لیکلي دي. یو دوی مس پرنټینګ هم کړي دي، په لیکلو کې هم تحریف کړي دي چې کوم آیاتونه د دوی اگینست راتل اغیبه دوی په تورات کې شامل اول نه، او یو خو هغه میجارټي تحریف د دوی په هغه تعبیر بیانولو کې مفهوم بیانولو کې به دوی خو اهل زبان پویدل او په هغه ټیم کې میجارټي خلک انپړو امیینو، نو دوی به کوم ایکسپلینیشن کولو په ایکسپلینیشن کې به دوی اکثر تحریف کولو، نه دوه تحریف دوی کړي دي. کتاب پرنټ کېده او